90 سیکنډ سره زم هميره او د نن ورځې مهم خبرونه. وزیر اعظم شهباز شریف او فیلډ مارشل جنرال عاصم منیر د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ سره په وایټ هاوس کې ملاقات کړې ده او د خطې امن او دفاع او تجارت باندې خبرې اترې کړې. د کوهستان مالیاتي سکندل کې نامزد سلور ملزمانو د پلی بارګین درخواستونه جمع کړي دي او هغوی خپل واجب الادا رقم نیب له واپس ورکولو لا تیار دي. خیبر پختونخوا کې تعلیم په اړه مهم پرمختګ شوی دی. د اعلی تعلیم صوبایي وزیر مینا خان افریدي سویټزرلینډ سفیر جارج سټاینر سره ملاقات کړي او مشترکه ډیګري پروګرام پی ایچ ډی ریسرچ او جدید نصاب ایکسچینج پروګرام او انټرنشپ حواله سره خبرې اترې کړې دي. کوټه نه پیښور ته راتلونکي جعفر ایکسپریس ټرین نن په درېیمه ورځ هم بند دی. د ریلوے چارواکو وینا ده چې بم چاودنې له وجې ریلوے ټریک متاثره شوی دی او د هغې مرمت کار لا جاري دی. خیبر پختونخوا په شمول د ملک مختلفه برخو نه افغان وګړو خپل وطن ته بیرته ستنېدو سلسله جاري ده. کورنو چارو وزارت رپورټ له مخې 6 لکه نه زیات افغان وګړي خپل وطن ته ستانه شوي دي. صوبایي صحت محکمه 98 کروڑه ډالر مقروضه ده، خو بیا هم د صحت ادارو کارکردګۍ کې 1% پرمختګ نه دی راغلی او ټوله پیسه د سړکونو په جوړولو لګول شوې ده. زه او تر دې دمه مهم خبرونه نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سنو پښتونخوا سره اوسئ.